زما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله نبوت ملاوېدو نو په دغه ټیم کې د آقا علیه صلوات والسلام عمر مبارک 40 کاله و. په دې وخت کې عربو کې د بت پرستۍ نظام ډیر زیات تر دې پورې چې په مکه مکرمه کې 360 بوتان دا پراته او مختلف بوتان به د مختلفو کارونو لپاره جوړ کړي وو چې دا د پلان کې شي د لپاره دا د باران دی دا د نارینه اولاد دی دا د زنانه اولاد دی دا د پلان کې بیماری د لپاره دا د پلان کې شي د لپاره دی. دغه بت پرستۍ په عربو کې یو ډیر لوی رواج او د رسول الله صلی الله علیه وسلم کم خاندانو چې څومره قریش نو د دې مکی مکرمه او په دې کې د څومره بوتان پراته او د دې متولی او د خاندان نگران دیو تفصیل و بیا راځي ان شاء الله. خدا الله جل جلاله لوی شان دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د نبوت نه وړاندې یو بت ته نږدې شوی دی او نبوت نه پس خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله د دې بوتانو ختمولو والا هغې نه وړاندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام الله رب العزت د دې شیزونو نه ساتلی او دې نه علاوه چې څومره جهالت دور کې جنگونه شوي دي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خاندان آقا علیه الصلاة والسلام ورسره حصه اخیستې دا ورسره تللی دی خو جنگ کې شریک شوی نه دی ګزارې نه دی کړی هغه د خپل خاندان د مجبورۍ د وجې نه ورسره تللی و. او دغه شانتې د دې نه علاوه نور څومره رسومات و د جاهلیت د هغې ټولو نه الله رب العزت چې کوم دی الله رب العزت رسول الله صلی الله علیه وسلم ساتلی نو کوم دور چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه وړاندې نو په دې کې دا کوم رسوم او رواجونو الله رب العزت د دې ټولو رواجونو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ساتلی و. تر دې پورې یو ځای کې واده پروګرام د شپې نو دغه پروګرام د پاره یو ځل پیغمبر علیه الصلاة والسلام اراده وکړه چې زه د واده ته ورشم چې دا څنګه کېږي د نبوت نه وړاندې مخکې خو الله ته منظوره نه وه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې لاړو نو په لاره کې الله ورته خوب وروسته اوده به شو سار به راویښ شو. 2 ځل داسې واقعات ورسره شوي دي. آقا علیه السلام به چې لاړو الله ته به خوښ نه و دغه پروګرام کې شرکت د رسول الله صلی الله علیه وسلم والله علم چې څنګه پروګرام خو د تاریخ لیکي چې د عربو کې یو ترتیب دا و چې هغې به داسې یو کس پې منتخب کړی او داسې بعضې کسان به چې هغې ته به ډېرې ناشنا کیسې به یادوي او هغه به د شپې چې کوم دی کیسهګویي به یې شروع کا او خلک به چې کوم دی خندولو څوک به یې ژړولو ناشنا کیسې به چې کوم دی ورته کولي او ځان نه به چې کوم دی قیسې به جوړې کړې وي د شپې به اکثر ترتیب به دا و د عربو او دغه کیسو کې به چې کوم دی وخت تېرولو. قرآن کې هم د دې ذکر شته چې دې شي نه ځان ساتئ. دا قریش په ډیرو شیزونو کې منفرد به ځان ګڼلو لکه کله به چې د حج ورځې شروع شوې نو پخوانه به د حج ترتیب به دې خپل یو انداز کې کولو د اسلام نه مخکې نو اکثر به د قریشو به ځان اوچت ګڼلو چې مونږ خو ډېر اوچت خلک یو نو دی به ډېرو شیزونو کې چې دا کم خلک به حج ته راتله د بار ځایونو نه د دې نه به ځان جدا ګڼلو نو هغې جداوالی به یو شی به دا کولو چې عرفي کم ځای دی د عرفې دې ته به چې کم دی نه تله قریش به نه تله
او نور خلک به چې کوم دی هغې ته څه کولو هغې به لاړه او د عرفې مقام ته به ځان ورسلو. او دغه شانتې چې کم خلک به بار نه راتله نو هغې ته به دا وینا کوله د قریشو چې تاسو که دلته مکې نه طواف کوئ د بیت الله شریف نه نو ترتیب به دا وي چې زمونږ کم لباس درکو او کم شی درکو د دې مطابق به تاسو د دې نه طواف کوئ، په خپلو کپړو کې به د دې نه طواف نه کوئ یا خپل څه شی که تاسو د دې نه طواف نه کوئ. نو دې وجې نه دې به راغه یو به دا ورته وینا کوله او یو به ورته دا وینا کوله چې نه که طواف مونږ نه دا سامان نه اخلی نو بیا به تاسو بربند طواف کوئ، په دې کپړو کې به تاسو ته اجازت نه وي. نو دی جاهلیت کې به دې څه کول د بیت الله شریف نه به بربند بیا طواف کولو، خو ترتیب به ورته داسې جوړ کړی و چې سړو به د ورځې طواف کولو بربند او زنانو به د شپې بربند طواف کولو. داسې یو جاهلیت او یو ناشنا کارونه به دې کولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم با اکثر د نبوت نه وړاندې چې نبوت ورته نو ملو شوی نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سوچ د عبادت اکثر به عبادت به کولو، خو عبادت به څنګه کولو په دې ترتیب سره به کولو چې دی به د حرا غر ته به لاړو، هلته به ځان سره خوراک سکاک سامان به ټول یوړو او بس هلته به ناستو څو ورځې مسلسل به د الله رب العزت عبادت کول. خو چا سوال کړی دی چې دا عبادت څنګه عبادت نفلونه به یې کول، منځونه به یې کول، قرآن خو نو نازل شوی چې هغې تلاوت یې کولی نو څه به یې کولو. نو بیا دې کې علما فرمایلی دي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عبادت په غار حرا کې سوچ او فکر و. څه شی و؟ سوچ او فکر و. دغه عبادت به کولو او د الله رب العزت په وحدانیت کې به سوچ کو، لکه ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام چې کله سپوږمۍ وکته چې زما خدای دغه دی او بیا چې کله نور وکته نو سی وي چې زما خدای دغه دی، کله به ستوري وکته زما خدای دغه دی. نو آخر کې چې دا ټول فنا شو ختم شو نو دی وی چې فنا کېدونکی شی زما خدای نشي کېدی. نو آخر کې څه وی انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اذا غرب طرف ته ګرځم چې د ازمکې او اسمانونه چې کوم دی پیدا کړي دي بس یې تنها دغه الله طرف ته ګرځم چې دا هر څه چا پیدا کړي دي. نو چې څنګه ابراهیم علیه السلام د خدای د الله په د ټولو شیزونو کې سوچ کولو دا خبره ومنله چې الله وحده لا شریک ذات دی او د الله رب العزت طرف ته به ځان متوجه کو. دکه شانتې ابراهیم رسول الله صلی الله علیه وسلم سوچ به هم دکه شانتې د الله په وحدانیت کې به سوچ او فکر کولو. دغه به د عبادت د 2003 کې یو نوې ډله راوتې ده. 2003 کې یو نوې ډله که 2000 د دې خوشا کې راوتې ده چې دې خلکو ته فکري ویلې کېږي. څه ویلې کېږي؟ فکري ډلې فکریه. د دې خلکو سوچ څه شی دی؟ دوی هم دا وایي چې بس صرف دین کې سوچ او فکر کوئ، بس مونځ ټایم راغو د مونځ په ټایم کې بس د مونځ سوچ او فکر کوئ، نور مونځ مه کوئ، د مونځ سوچ او فکر کوئ. قبر عذاب نه منکر او داسې نور ډېرې شیزونه شی دي او دا فتنه په دې تعلیم یافته خلکو کې ډېره تیزه ور روانه ده. تعلیم یافته خلک خو داسې دي خفه کېږئ ما د هغه تعلیم یافته خلکو باره کې وایم چې ګمراه دي. بعضې تعلیم یافته خلک ځان ډېر اوچت ګڼي، لکه ما تاسو ته مخکې ویلي وو چې یو 2 ډاکټران لګیا او خپل منځ کې نو یو مسئله یې وکته، یو عالم یو مسئله لیکلې وه نو بل ڈاکٹر تے ڈاکٹر صاحب آپ اس مسئلے کو دیکھیں مولوی صاحب نے یہ مسئلہ لکھا یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک. الکه د خپل استنې سره تعلق ساته، ګولو سره تعلق ساته، چرته ایکسپیر دوی چاته ورنکي ته د دې غم کوا سړی درنه مړ نشي او چرته د کمبورډ
دا کم چې میډیکل ډریپ راځي د دې نه ګاډې ماډې وانلې خلک تباه نه کړي د 10 روپو شی په 1500 خرڅ نه کړي د اوبو ستنې ونه وي ته خپلې ډاکټرې سره کار لره چې ته اوس لګیا یې ډاکٹر صاحب یہ مولوی نے یہ مسئلہ لکھا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں نو دې سره د ستا څه کار دی نو دکه شانتې خلک چې تعلیم یې کړی وي او بیا څه وکړي بس خلکو ته متوجه شي نوې نوې ډلې به راځي دې پسې بیا روان وي والله ما بعضې خلک لیدلي دي چې هغې څه مسئلې په طبیعت باندې ښه رانشي که نه نو بس بیا دغه مولا هم خلاف شي چې دا مولا په څه پوهېږي دا مسله ما ته ټیک نه ښکارېده ده هلکه مولا هغه مولا ګرم دی چې هغه ستا په ډاکټرۍ کې ګوتې ووهي دغه مولا بیا ګرم دی خو مولا به هم تا ته د ډاکټرۍ چل ښیي چې دا جایز دی او دا ناجایز دی که څه وی دغه ډاکټر دی مولا ته محتاجه دی په دې مسلو کې د دنیا هره شعبه دا ګورې مولا ته محتاجه ده ګورې یاد ساتئ او که چېرې مولا ته ځان محتاجه نه کو نو دی غرق شو دی تباه شو ولې چې دین باندې تګ په دین باندې صحیح رفتار سره تیرېدل او دې باندې تک دا خو به ته مولا ښیي مدرسه به ښیي د دې نه بغیر خو ته مخکې تللی نه شي نو دې وجې نه د دین په مسلو کې ډېر احتیاط پکار دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابتدا کې چې کله نبوت الله ورته ورکول نو په غار حرا کې الله رب العزت ورته یو فرشته را نازله کړ جبرائیل امین علیه السلام هغه دننه کله ورغه نو پیغمبر علیه السلام ډېر زیات حیران شو ځکه چې پهله ځل مخې ته ورته داسې راغلي نو بیا ورته دغه آیاتونه ولوستل اقرأ باسم ربک الذي خلق الانسان من علق نو ټول ناول ورته چې اقرأ ته اول ولا نو پیغمبر علیه السلام ورته ما انا بقارئ زه خو نشم پړاولی امی یم دویم ځل دریم ځل بیا د جبرائیل امین علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې غاړې ته واخیست او ځان ته سینې ته رانږدې کړو او داسې زور یې ورکو چې آقا علیه السلام فرمایي ما یې که بالکل دې بدن ته ډېر ناشنا تکلیف ما ته راورسېد خو د نبوت ابتدا وه او نبوت خو څه معمولي شی نه و په دې ټیم کې زه ډېر زیات بېحاله شوم او کور ته په منډه منډه راغم او ټوله قصه مې خدیجه رضی الله عنها مور بیبي ته بیان کا چې داسې داسې کار وشو زه ډېر پریشان حاله وم خدیجې بیبي راته وویل چې پریشانه کېږه ما الله به تا کلم پرېنږدي تا الله ته ډېر خوښ بندی داسې نور تفصیل احادیثونه دې کې شته نو دی وجنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دلته دغه نبوت ابتدا د ځینې شروع شو او داسې ناشنا حالتو چې پیغمبر علیه السلام ته کله د نبوت ملو شو په دې ټیم کې نو چې جبرائیل امین علیه السلام به زر رانغی پیغمبر علیه السلام به دومره سخت پریشان شو یو غر ته به وخوتو او کوشش به کول چې دې غر نه ځان راغوزار کړ جبرائیل امین علیه السلام به بیا ورته راغی چې زما چې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم څه کې ته خو په حق نبی دا مه کوه زه راغم خو دې ټیم کې د جبرائیل امین علیه السلام دا زر راتک چې نو دا علماوی دا وجم دا وه چې دا نبوت آهسته آهسته آرام سره احکامات ورته ملاوېدل شروع شي ځکه چې دا شی ډېر دروندو دا نبوت ډېر دروند نو لږ به جبرائیل امین علیه السلام به وخت په وخت راتلو چې صرف دا مانوسه شي پیغمبر علیه السلام سره طبیعت ولګي نو بیا به چې کله پیغمبر علیه السلام ته به بیا جبرائیل امین علیه السلام رانغی بیا به داسې غر طرف ته وخوتو پریشان حاله به نو هغې نه پس به بیا رو الله رب العزت چې کوم دی د پیغمبر علیه السلام طبیعت دې طرف ته برابر کړو او په هغه ټیم کې خدیجة الکبرا رضی الله عنها دی بوتلو ورقه بن نوفل ته دا په هغه ټیم کې عبراني ژبه باندې ډېر زیات پویو نو د تورات او د انجیل ښایسته ماهر نو د څه چلو کو چې پیغمبر علیه السلام نه ټول کیفیت
تپوس کو چې څنګه فرشته وا څنګه راغلی وا څه شی و څه درته ووی نو بیا هغه ورته وویل چې دا موسی علیه السلام دا هغه ناموس دی چې په موسی علیه السلام باندې الله نازل کړی دا هغه ناموس دی چې په عیسی علیه السلام باندې الله رب العزت چې کوم دی نازل کړی او مبارک شه داسې ښکاري چې ته د الله آخري نبی او کاش که زه ژوندی وې او یو وخت به داسې در باندې راځي چې د خپل کلي خلک دا به تا د دې وطن نه وباسي خو زه ډېر کمزوری یم او که چېرې زه اوس هم که پاتې شم او تا ته مکمل نبوت نو تا باندې زه ایمان راوړم او زه به ستا ملګری خو زه ډېر کمزوری یم څه نشم کولی اوس نو بیا دیم څه وخت پس یو څو ورځې پس دیم وفات شو ورقه بن نوفل دا د تره زوی و د خدیجې رضی الله عنها دې نه پس پیغمبر علیه السلام کوشش دا کولو چې زه دا نبوت چې کوم ماته اوس ملو شو د الله طرفه حکم وشو چې دا ته نور خلکو ته بیانول شروع کا نو په دې ټیم کې پیغمبر علیه السلام به سوچ کولو چې زه دا چا باندې پیش کم ټول ناول نو ټول ناول چې کله پیغمبر علیه السلام دا دین پیش کولو نو هغه په سر انداز کې و څوک و دا به آینده جمعه انشاءالله بیانېږي سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین یا الله زموږ واړه لوی ټول ګناهونه معاف کړي مونږ باندې خپل رحم و کرم وکړي دنیا او آخرت هم ښایسته کړي پریشانیو نه مصیبتونو نه یا الله زموږ ټولو حفاظت نصیب کړي یا الله د علماو د مدارسو د نیکانو خلکو حفاظت وکړي رب کریمه د قبر د عذاب نم وساتي د حشر د عذاب نم وساتي عمل نامه په خلاص کې مونږ ته ملو کړي مونږ ټول جنتیان کې د جهنم د فیصلې نم وساتي د حاضر مجلس کې چا څه شرعي حاجات د خپل غیب او خزانه پوره کړي مور او پلار باندې رحم و کرم وکړي چې د دنیا نه رخصتېږو پروردګار عالمه دا کلمه په ژبه او په زړه سره نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله